السلام علیکم. په دې تیر 2-3 ورځو کې یو څلور پنځه اهم خبرې وي ما وی چې تاسو سره شیر کم. یو خو د بجلی په قیمت کې بیا 3 روپے او 2 پیسې اضافه وکړه. دا یو داسې مسلسل ظلم په دې عوامو روان دی چې د حکمرانان خپل عیاشیانې پروتوکول خرچي نه کموي، خو د هر شي دپاره د عوام په سټ باندې چاړک دي او په څه طریقه ته پیسې راوباسي او هغې سره عام خلک ډیر زیات متاثره شو. دغه خو یو ظلم روان دی، هغې کې موږ څه نشو کولی، خو دویم یو کم فراډ چې د دې عوامو سره کیږي ادا کیږي چې دا اوس انکشاف شوی و چې دا مختلف کمپنیانې دي، لیسکو، پیسکو، ډیسکو او مختلف کمپنیانې، هغوی یو بله ډرامه کوي. هغوی یو اوور بلینګ کوي. اوور بلینګ دوه طریقې سره دی، یو خو تا پسې یونټ سیوا واچي او دویم دا چل کوي چې دوی په وخت باندې ریډینګ وانلي. لکه د 13 ورځو ریډینګ چې ستا والی، زه درله یو مثال در کوم، او پای کې ستا یونټ 280 شي نو د 300 نه چې کمی د هغې یو ریټ دی، او که دې د 13 ورځو په ځای 15 ورځې 15 ورځې پس ریډینګ والی نو دغه یونټ یې شوي 310 300 کراس کی. نو چې کله 300 کراس شي نو د دې بیا ریټ ډبل شي. نو په دې فراډ باندې چې کله په وخت باندې ریډینګ وانغستی شي، وابدا د عوامو د جیبونو نه په اربونو روپۍ، یو دوه ارب نه په سونو ارب روپۍ څه اندازه ده چې د 400 ارب نه سیوا روپۍ د خلکو نه په اوور بیلینګ باندې د جیبونو نه ویستې. نو په هر طرف عوام لوټ مار دی او سہولت څوک نه ورکوي. دویم خبر دا و چې مولانا فضل الرحمن صاحب نواز شریف سره ملاقات وکړو او هغه سره یره ده چې په خیبر پښتونخوا کې کم د پی ډی ایم حکومت کارکردګي وه نو ډیره تباکن وه او د هغې مهنګایۍ او د تباهۍ د وجې اوس هغوی د فرار لارې اختیاري. نو مولانا صاحب خو ډیر د اتحاد ورسره کوشش هم وکړو، یوې غټه مطالبه ورته دا کېښوده چې ما به صدر کې. نو میا صاحب داسې ټرخه غونته کو، ورته کلیر کمیټمنټونه کو او دای ورته وی چې کله الیکشن وشي او نوې اسمبلی راشي بیا به ګورو. خو مولانا صاحب په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن د فرار په دې وجه کوي چې هغه سره یره ده چې دې پیرې له به ډېر حشر نشر کیږي. اول دا ډرامه کوله چې په 8 فروری باندې به ډېر یخني، نو په یخنۍ کې به خلک رونځي نو الیکشن به متاثره شي، او اوس وایي چې د امن و امان صورتحال ډېر خراب دی. یو خبر مې د نظر نه تیر شو، وایي چې په ټانک او ډیره اسماعیل خان کې د شپې پولیس گشت نه کوي، په روډونو باندې پر اصرار اسلحه بردار خلک گشت کوي. نو مولانا ته اوس وریاد شو چې د امن و امان صورتحال خراب دی او په دې حالاتو کې الیکشن نه کیږي. دا صرف ډرامې دي، ځکه چې دوی ته پته ده چې کم دوی د پی ډی ایم د 14 کالو د 14 میاشتو حکومت کې تباہی راوستې ده او د دې ملک ټول نظام او په عوامو باندې کم ظلمونه کړي، هغې وجې نه دوی اوس د عوامو مخې له نشي ورتلی. دریم خبر دا دی چې په پیښور کې گورنر هاوس کې د جمعیت علماء اسلام نماینده او د مولانا فضل الرحمن صاحب رشتہ دار غلام علي صاحب ناست دی او بل ورځ یو ویډیو راغلی په گورنر هاوس کې اوس د غانو او د واده فوټو شوټس کیږي او هغه په سوشل میډیا ډیره وایرل شوه. نو ډیره عجیبه کارونه د جمعیت علماء اسلام چې د دین په نوم سیاست کوي، هغه ډیر زیات عجیبه کارونه په گورنر هاوس کې روان دي. الله دې په دې قوم رحم وکړي. څلورم خبر دا دی چې پرویز خټک صاحب دا دعوه کړې ده چې زه به ټولو جماعتونو له شکست ورکوم او په خیبر پښتونخوا کې به زه وزیر اعلی یم، او حال دا دی چې په نوخار کې د قومي اسمبلی 2 سیټه دي او د صوبایي 6 سیټه دي. نو ټولو باندې میم زرما ټوله زما خپل خاندان ودرو. پرویز خټک صاحب وایي چې یو د قومي نه او 2 صوبایي نه به زه الیکشن کوم، یو د قومي نه او یو صوبایي نه به مې زوم کوي او د نورو باندې به مې زامن ولاړي. اوس د دې دوه وجې کیدی شي، یو خو دا چې هلته نه ورته بل څوک امیدوار نه میلاویږي، او دویمه دا چې په لالچ کې وایي چې د خاندان نه مې بهر اقتدار لاړ نشي. نو دا عجیبه سیاست روان دی په پاکستان کې. الله دې زموږ په پاکستان باندې رحم وکړي، خو ډیر عجیبه صورتحال روان دی په پاکستان کې.
الیکشن نه د فرار لارې ټولې اختیاري او د هغې وجې نه دوه قسمه داندلي کیږي. یو خو به ول دوی د الیکشن نه د فرار څه کیسونه میسونه نن هم په اسلام آباد های کورټ کې یو کیس یو عام شهري لګولی دی او فوري په چیف جسټس صاحب نمبر هم ولګو بینچ هم جوړ کو. دویم کار دا کوي چې یو دی پری پول ریګینګ د الیکشن نه مخکې داندلي ادا دا چې د پی ټی آی کم امیدوار دی او دوی ته پته وي چې هغه ګټلی شي نو هغه اغوا شي غیب شي بیا پریس کانفرنس وشي او پارټي پرېږدي او دریم چې څوک نه پرېږدي نو په هغه باندې دومره جعلي اف آی آر درج شوې چې ځان خلاصي نو الیکشن کمپین به چرته کوي. خو د دې نه اهم خبره ده چې حلقې ډېرې بدلې کړې داسې حلقې چې یو ډسټرکټ کې کلی د او یا کالو راسي په حق کې ځای کې دي هغه داسې تتر بتر کړه چې ټولې حلقې ډېرې ګډې وډې کړې. زمونږ خپله حلقه چې مونږ ټول عمر د ډسټرکټ مردان او تخبې سره ووټ اچولې دي هغه زمونږ حلقې ټولې وویستې او کاټلنګ ته یې ورسولې. نو ډېر عجیبه دی ته پری پول ریګینګ وي چې کم ځای د یو کس دغه ډېرې حمایت هغه حمایت ولا تقسیم کی نیمې په یو حلقه کې واچي نیمې په بل حلقه کې واچي چې دوی اونه ګټلی شي. نو دا ټولې سلسلې روانې دي. خو 8 فروری د الیکشن ورځ داسې ده چې کو عوام په ګڼ تعداد کې راووتو نو د دې ټولو قوتونو او د ټولو مخالف خلکو هغه ټولې منصوبې به ناکامې شي. د عوامو سره د 8 فروری په ورځ د ووټ دومره لوی طاقت دی څنګه چې د ابابیلو سره هغه په خوله کې کاڼې او هاتیان چې کم په مکې باندې حمله کړې وه هغه ټول برباد کړي. دقسې ستاسو سره دی چې دا څومره غټ غټ دشمنان دي دا به صرف د ووټ په طاقت باندې ختمه خو په ګڼ شمیر کې راوتل پکار دی او بیا د خپل ووټ حفاظت پکار دی چې ستا نه بکسې خالی بکسې څوک د بل ځای نه ډکې نه کړي او رزلټ تبدیل نه کړي. امید لرم چې تاسو به د سیاسي عمل کې پوره من حصہ او دا زموږ جمهوری حق دی چې زموږ کم نماینده خوښي هغه ته ووټ واچو. د دې په لار کې کو څوک رکاوټونه کوي نو هغه به د ملک او جمهوریت ته نقصان رسي. کمنټ په لازمونو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.